اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر ارشد بنگش دی. زه د سوشیولوژي چیرمین یم دلته. په هغه ورځ باندې دې طرف ته خو که تاسو وګورئ دې شاته نو د دیوار سره لومبی کور د نور محمد استاد دی او هغه پسې دویم کور زما دی. زه په دې کور کې وم او ما سره یو میلمه و. نو په ارلی مارننګ کې اټ واز اراؤنډ دا څه 8:52 8:50 مخکې ورسته کېدی شي، خو څه دغه شان ټایم و. دې کې یو ډز وشو چې ډز وشو ما سره لاس کې ټوټ پیس او ټوټ برش و، واشروم کې وم. نو زه راغلم ما یې زه وګورم، خو چونکې د وخت کمی و بیا مو وي زه بس ډز وشو چا نه به ټوپک خلاص شوی وي، زه واپس شوم بیا واشروم ته. خو دې کې یو سو د سیکنډونو ګیپ و چې فایر وشو. ما ته یاد نشي چې دا 4 یا 5 خو دغه شانتي تعداد کې و. نو ما وویل چې زه ورشم چې دا زمونږ چا نه ټوپک خلاص شو، سیکیورټي ګارډ نه. خو زه چې دې ګیټ ته راورسېدم، زما په کور کې کنسټرکشن شوی و ورځ نیمه مخکې. نو دې ګیټ ته چې راورسېدم نو د دیوار سره اواز وشو نعره تکبیر او الله اکبر. نو زه لږ ودرېدم ځکه چې زما مخکې دی نه مخکې د بده مرغه په کوهاټ کینټ کې چې کوم سویساید بامبینګ شوی و، نو زه په سوزوکي کې ناست وم، ما سره یو کولیګ و، زما جویننګ و. نو موږ میډیکل جوړولو ته تلو په کوهاټ یونیورسټۍ کې. او د هغه نه مخکې په پړه چنار کې چې کوم سوساید بامبینګ شوی و هغه زمونږ د ګاډي سره یو 5-6 میټر فاصلې کې شوی و. هغه څیزونه زما په ذهن کې وو او دغه څیزونه زما په ذهن کې وو. هغه زمونږ تعلق د داسې خاورې سره دی چې هلته دا څیزونه کامن وو په هغه وخت کې. نو زه ویرېدم او ودرېدم. چې ودرېدم نو دغه کسان راغلو او د زما چونکې دروازې کې آلموست هغه پلستر نه و شوی، نو ګیپ و، هغه سپیس و. نو د سپیس سره دا وشو چې ما ته څیزونه ښکارېدو، خو دغه څیزونه د ډېر کم ټایم دپاره ما ته ښکاره شو. د هغه وجه دا وه چې ویزیبیلیټي ډېره کمه وه او دا د 5 فوټ نه او 6 فوټ نه مخکې ویزیبیلیټي نه وه. په چرسده کې هسې هم فوګ ډېر سیوایي، خو په دې ورځ څه ډېر سیوا و، یا خو د بده ورځ وه او یا مونږ نارمل ورځو کې فیل کړي نه وه. نو دا خلک ما دې حده پورې ولیدو چې کله دوی زمونږ د بل مرګلي کور دروازې ته لته ورکه او زما کور یې اوایډ کړو، ځکه چې هغه ته هغه څیزونه لګېدلي وو، ګوزې لګېدلې وې، دغه میسیج یې ورکولو چې دلته کنسټرکشن روان دی او څوک به نه وي. او چې مخکې اگر چې زه د دې ګیټ په وړاندې وم او چې مخکې راغلو نو فایر سټارټ شو، خو چې دا فایر دوی کولو دا ماته ښکارېدو نه، د دوی شا ماته نه ښکارېده، البته ګولۍ ښکارېدې. سر ستاسو خبر که کوم که څه تېر شوي د باندې دا راته ووایي چې اوس ته باندې څه تېرېږي هغه وخت ته تېرېږي ذهن کې څه؟ ګوره داسې دی چې وخت سره څیزونه د انسان ذهن نه وځي. اوس خو څیزونه د ذهن نه وتي دي، خو د دې ځای نه د هغه ځای پورې دا 100 میټر ځای دی او زه د دې ځای نه دې کور ته 2 میاشتې یوازې نه یم تللی، ما به ځان سره مرګلی بوتلو. مونږ ته پته وه چې دلته فورسز هم شته. زمونږ زه ماشوم هم نه وم او ما 10 کاله استازي کړې وه دغه ټایم پورې، ښه سینیر وم او خو لکه سټیل زما په ذهن کې یره وه. 2 څیزونه لکه زه په دې ارتکویک کې زه په دې مانسیره بالاکوټ کې زما ډیوټي وه 2005 خبره کوم. نو زه لوی اختر کې کور ته راغلم او زه به هره شپه 3 شپه 2 ځله 3 ځله به ما کټ نه ټوپ کولو او زه به بهر وتم. ما وی زلزله شوه. سیم دغه سیچویشن و که د ګاډي ټایر بم ډز وکړو نو زما په ذهن کې به دغه و چې بیا اټیک وشو. دا زما فیلینګ و. زما ماشومان په دې ورځ ما سره نه وو، خو زما ماشومان د اپریل نه پس راغلي دي دې یونیورسټۍ ته، هغوی دې ته نه تیارېدو. او د 20 جنورۍ نه واله تر مارچه پورې ما په دې یونیورسټۍ کې شپه نه دی کړې. که ما شپه کړې دی نو ما په کور نه دی کړې، ما شپه نور کولیګ سره په هاسټل کې کړې دی.
دا زما احساساتو. نو چې زما دا احساساتو زه په دې وخت کې زه د 45 کالو سړی وم، نو تاسو اندازه لګوئ شئ چې د 18 او د 20 سال د ماشومانو یا زمونږ خویندو یا زمونږ زنانو د هغوی به څه احساسات وي. نو د هغه دپاره که زه هر څومره ښایسته الفاظ وګورم، درانه الفاظ وګورم، په الفاظو کې دا هغه څیزونه نشي